دا وظیفه بدنن نه پس ټول کوي که خیر انشاءالله. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. روزانه یو سل کرته وای الله خوشحال. دینا زیاته ویلې چې 200 کرته سو کې 1500 کرته وي هر څومره چې ځان لیو نصاب مقرر کې کم از کم سل کرته. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. او ځکه یو تجربه وکړه چې کله د ټینشن راغی تکلیف راغی مصیبت راغی نه کرته وای فوراً به ختمېږي. الله به مدد کوي یقین ساته. خدای قسم چې د ما رب ډېر مهربان ما ته وي داسې وکړه موږ نه کوو که نه مړه موږ څه بې خونده یو که نه موږ د خدای د رحمت نه لرې یو که نه موږ ځان د خدای د رحمت نه لرې کوو سر لرې کوو ما ته چل ښیو که داسې یو نه څوک کړل ما ورسره دا چل وکړو قوم استغفار ووې ما بچ کړل تا ته وایي تم داسې وکړه که د خدای زما بنده. آی های نو الته څه چل وکړو الته پې الله پاک د فانبتنا علیه شجرة من یقطین د کدو بوټې پې د پاسه خدای زرغون که وجود یې کچه شوی بوټې پې زرغون شو. او یو ځنګلي چیلی بعضې علماو لیکلي اوسه هم ځنګلي چیلی ده اوسه به راتله هغې به پی ورکول. های های چې خدای دې مدد کوي بیا داسې هم کوي نو چې پی به یې ورکول چې وجود یې ټیک شو هغه کچهوالي وجود یې کچه و ختم شو کدو وچ شو اوسه یې رانله نو دی په جړا شو. الله ولا فرشته راولېږله جبریل علیه السلام ولې جاړې دوه ملګري مې نن چې اوسه هم رانله و کدو وچ شو نور دی پس نینوا ته ځه د نینوا ته وی نینوا ته څنګه لاړ شم وی تا پسې ګرځي او الته کې یو شپونکي بیا راته یونس علیه السلام یې وپېژن چې دا خو هغه پیغمبر دی خدای ښه کړی وی څه صورت حال دی وی نینوا والا ټول مسلمانان دي تا پسې ګرځي ایمان یې راوړی دی چې زموږ یونس څه شو دغه پسې ګرځو لاړ یې نینوا ته قوم ورپسې راغی بویل فارسلناه الى 100 او یزیدون ما تیره جمعه درته وی 1,00,000 کسان کم و بیش هلته لاړ قوم خدای مسلمان کړو ښکلی ژوند یې ورسره تېر کړ موږ باندې خو ځکه عذاب را نه دی چې موږ خدای ته چغې والې استغفار مو وکړو بیا ډېر ښکلی ژوند یې د قوم سره تېر کړه دی نه پس د پیغمبرو او قوم سره ژوند تېر کړ. او مولانا شاه عبدالقادر رحمت الله علیه لیکلی دی په خپل تفسیر کې چې نینوا کې دی وفات شوی دی. بعض علما وایي چې نه نینوا هغه عراق سره علاقه ده او بعض علما وایي چې نه دغه ځای نه بیا تللی دی او فلسطین کې یو علاقه ده حلحل ورته وایي الخلیل یو علاقه ده اوس هم الخلیل شته هغې سره خوا کې هلته کې دی دفن دی. او د پلار قبر دی متا یې د پلار نوم متا یونس ابن متا د پلار د قبر سره خوا کې وي قبر دی کې موږ د څه عبرتونه راغلل یو خو چې د الله نافرماني کې د خدای عذاب به راځي دویم دا چې استغفار کې او خدای ته وجاړې او چغې وې عذاب به اوچتېږي او دریم خدای خپل قدرت ښیي چې ګورې پیغمبر را نیسم نو ته راته صحیح او د لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فضیلت یې درته وښیه او بیا درته ښیي چې زه د ما دومره طاقت دی چې زه دې بچ کوم نو بل څوک دې نشي ما نه قبضه کوله د اوسې په ذریعه او د کدو د پاڼو په ذریعه له خدای دوباره ژوند ورکړ قوم خدای مسلمان دا موږ لرو عبرتونه نو خدای دې په موږ عذابونه نه راولي که رالل نو موږ به خدای ته استغفار به وایو ښه استغفار او لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین به او دا به عقیده ساتو چې خدای تکلیف راوستونکی هم دی او لرې کوونکی هم دی د خدای لوی طاقت ته الله پاک دی زموږ ستاسو خیر او برکت نصیب کړي. الله یې زموږ په زړه کې خشوع خضوع پیدا کړي. الله یې زموږ په زړه کې خپل رب سره د زړه مینه نصیب وکړي د خپل پیغمبر سره او د دین اسلام سره د زړه مینه نصیب کړي. الله یې د هر قسمه پریشانو آفتونو او بلیاتو نه په امن کې وساتي. یا الله که څوک بیمارانی خدای ته ول روغ صحت ورکړي که څوک قرضدارانی قرضونه اخلاص کړي